السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مطابق او کم قانون چې د دې حکومت جوړ کړی دی د دې مطابق باقاعده داسې چې مخامخ د خلق ناس وي مقتدیان دی مخامخ وي اوریدونکي دی راته مخامخ ناس وي داسې خطبه نشي ورکړی کېدی او د قانون په دایره کې چې تر کومه حده پورې اجازه دی د دې مطابق نن دلته انتظام شوی دی. د جماعت نه به زه حضور فرمایي چې زه به خطبه ورکوم ځکه چې په دنیا کې بهرحال دا وخت داسې خلک چې خطبه اوري په زرګونو لکونو خلک دی که په جماعت کې څوک زما مخې ته زما مخامخ که دا وخت څوک نه وي او په دنیا کې خلک په زرګونو کې او په لکونو کې دي د دغه وحدت د قایم ساتلو موږ همیشه کوشش ول پکار ده دعا هم کول پکار ده خدای پاک د حالات هم ښه کړي دا وبا دې ختمه کړي او بیا د یو ځل د معاشان د جماعتونو رونقونه د واپس راشي. حضور فرمایي چې زه د خطبې چې کوم موضوع دی هغه به شروع کړم. د حضرت طلحه بن عبید الله ذکر د دوه جمعې وړاندې چې کومه خطبه وایي کې شوی وو یا کې د دې شهادت چې کوم په جنګ جمل کې شوی وو هغه په حواله ما ویلو چې آینده به بیانوم نو نن به دغه باره کې خبر کوم او د جنګ جمل باره کې چې کوم سوالونه ځنې پورته کېږي د هغې هم تر سهاده پورې جوابونه ملاو شي. حضرت عمر د خپل د وفات نه مخکې د خلافت باره کې یو کمیټي جوړه کړې وه. د دې په حواله د صحیح بخاري یو روایت کې دا تفصیل لیکلی شوی دی چې کله د حضرت عمر د وفات وخت جوړ شو نو خلکو ورته وویل چې امیر المؤمنین وصیت وکړي څوک خلیفه مقرر کړي نو هغوی فرمایل چې زه دغه خلافت حقداره هغه یو څو خلکو نه زیات نورې څوک هم نه ګڼم چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترې د خپل د وفات په وخت کې راضي و خوشاله و او هغوی د حضرت عمر بیا د حضرت علی حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت طلحه د حضرت سعد او د حضرت عبدالرحمن بن عوف نامې واخیستې او دا وی چې عبدالله بن عمر به تاسو سره شامل وي او په خلافت کې د هغه څه حق نشته. یعنې دا خبره عبدالله د تسلی لپاره هغوی کړې وه. که خلافت سات ته ملاو شي او بیا به هماغه خلیفه وي ګینې څوک هم چې تاسو کې امیر جوړ کړی شي نو هغه به پکار دا ده چې د سات نه دی مدد اخلي ځکه چې ما هغه دې لپاره نو معزول کړی چې هغه د کار کولو نه عاجزه دی
او هغه څه خیانت کړو. او بیا وی دا هم فرمایلیو چې هغه خلیفہ چې زمانه پس به راځي هغه ته د مهاجرو باره کې وصیت کوم، مهاجرینو باره کې چې هغه دی چې کوم د اړومبني مهاجرینو دغه باره کې ورته وصیت کوم چې دغه د حقونو او د هغوی لپاره دغه د عزت او دغه د حقونو لپاره زه وصیت کوم هغه ته چې دغه عزت دې کوي او دغه حقونه دې پوره کوي او دغه د عزت خیال ساتي. او زه د انصارو سره هم د ښه سلوک وصیت کوم ځکه چې هغوی د مهاجرینو نه مخکې په خپلو کورونو کې ایمان له ځای ورکړی و او چې څوک چې په هغې کې کار کوونکي وي هغه دې قبول کړی شي. او زه د ټولو د ښار چې کوم ټول اوسېدونکي دي هغې سره هم د ښه سلوک وصیت کوم ځکه چې هغې د اسلام ډاډ لپاره ودرېږي او د مال ورکوونکي دي او دشمنان د هغې په وجه په تکلیف کې وي او د هغې په رضامندۍ د هغې نوم هغه څه د واخیستی شي چې کوم د هغې د ضرورتونو نه بچ شي. او زه هغه ته د چې کوم د کلیوال د عرب کلیوال خلک دي هغې سره هم د نیک سلوک وصیت کوم ځکه چې هغې د عربو بیخ دي او د اسلام ماده ده داسې خلک او د اسلام اصل دي داسې خلک او د دې د هغې د داسې مالونو نه د برخه اخیستل کېږي چې د هغې د کار نه وي او بیا د هغې نه د کوم محتاجه خلک د هغې له دې ورکړی شي. او زه هغه د خدای او د خدای رسول هغه د خدای او د رسول په ذمه کوم او چې کوم خلکو نه د لوز اخیستل شوي وي نو د هغې لوز د هغې لپاره پوره کړی شي او د هغې حفاظت لپاره د هغې مدافعت دې وکړی شي. هغوی نه دې هم همدومره اخیستل کېږي مال څومره چې د هغې طاقت وي. نو چې کله هغوی بیا وفات شو حضرت عمر نو موږ هغې د هغوی جنازې سره روان شو او پیدل روان شو. نو حضرت عبدالله بن عمر حضرت عایشې ته سلام وکړو او دی وی چې عمر بن خطاب اجازت غواړي. نو هغوی وی چې ښه دی دننه راولئ. نو موږ هغې دننه بوتله او د هغې چې کوم دواړه ملګري وو هغې سره هغې کېښوده او چې کله د هغې د تدفین نه موږ فارغه شو نو هغه خلک راغونډ شو چې نامه حضرت عمر اخیسته وه او حضرت عبدالرحمن بن عوف وی چې زه چې خپله معامله په موږ چې کوم خلک یې په دې کې د 3 کسانو ته وسپارو. نو حضرت زبیر وی چې زه خپل اختیار حضرت عبدالرحمن بن عوف له ورکوم. حضرت عبدالرحمن حضرت علي حضرت عثمان ته وی چې تاسو کې چې څوک هم دغه امر نه دستبرداره شي نو موږ به هغه دا معامله وسپارو او خدا او اسلام د هغې نګران وي. هغې نه به هغې کې به هغه تجویز کېږي چې کم د هغې په نظر کې افضل دی یعنې د خدای پاک په نظر کې. نو په دغه خبره د دواړه مشران خاموشه شو یعنې هغوی جواب ورنکړو. بیا حضرت عبدالرحمن وی چې آیا تاسو دا معامله ما ته سپارئ او خدای زما نګران دی او تاسو که چې څوک افضله دی نو د هغې باره کې تجویز ورکولو کې به هم زه څه کمی نه کوم. دوی دواړه وی چې ټیک ده. نو بیا حضرت عبدالرحمن د دې کې د یو لاس نیولو او بل یې ورته وی چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه و سلم سره خپلولي ده او اسلام کې هم تاسو هغه مقام دی چې کوم تاسو خبرې خدای تاسو نگران دی. تاسو دا وایي که تاسو امیر کوم نو تاسو به انصاف ضرور کوئ او که ما عثمان امیر کو نو تاسو به دا خبره منئ او دا حکم به منئ. بیا حضرت عبدالرحمن هغه بیل بوتله یوازې هغوی ته داسې خبرو وکړه او چې هغې نه یې ښه په لوز واخیستو دواړو نه نو دی وایي چې عثمان تاسو خپل لاس اوچت کړئ او هغوی بیا د هغې بیعت وکړو
حضرت علی هم د هغې بیعت وکړو او بیا کور والا دننه راغلو او هغوی هم بیعت وکړو. دا د بخاري روایت دی. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د خلافت د انتخاب په وخت حضرت عثمان تفصیل بیانوي او هغوی د دغه واقع ذکر داسې فرمایلی دی چې کله حضرت عمر ژوبل شو هغوی دا محسوسه کړه چې اوس د هغوی آخري وخت را روان دی، نو هغوی د شپږو کسانو باره کې وصیت کړی و چې هغوی به یو ځای شي او یو خلیفه به مقرر کړي ځان نه. نو هغوی هغه شپږ کسان دا وو: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر او حضرت طلحه. او دې سره په مشوره کې حضرت عبدالله بن عمر هم هغوی شامل کړي وو، خو د خلافت حقدار هغوی نه ګرځولي. وصیت دا کړی و چې دا خلک دې په 3 ورځو کې فیصله وکړي او 3 ورځو لپاره هغوی صهیب امام الصلات مقرر کړي وو او د مشورې د نگرانۍ کار هغوی مقداد بن اسود ته سپارلی وو او دا هدایت یې ورته کړی و چې دوی به ټول یو ځای کې راغونډي او په فیصله کولو به مجبوروي او په خپله به توره په لاس هغوی په دروازه باندې به پیره ورکوي. توره به په لاس کې نیولې وي او په دروازه به پیره ورکوي. او دا یې فرمایلي و چې په د چا په نامه باندې چې زیات خلک اتفاق وکړي نو نور به بیا دغه بیعت وکړي او که څوک انکار کړي نو هغه به ووژني. خو که دواړو طرف ته 3 کسان شي نو بیا عبدالله بن عمر دی چې څوک دغه چا باره کې تجویز ورکړي نو هغه به خلیفه کېږي. او که په دغه فیصله هغه راضي نه وي نو په چا باندې چې بیا عبدالله بن عوف تجویز ورکړي چا باره کې نو هغه به خلیفه وي. آخر بیا 5 اصحابو مشوره وکړه ځکه چې طلحه په مدینه کې موجود نه و خو هېڅ نتیجه ته رونه وته. د ډېر اوږد بحث نه پس حضرت عبدالرحمن بن عوف وویل چې چې کم تن چې خپله نامه واپس اخیستل غواړي نو هغه د خبرو وکړي. نو ټول په دې باندې خاموشه پاتې شو. حضرت عبدالرحمن بن عوف وویل ښه د ټولو نه مخکې زه خپله نامه واپس اخلم. بیا حضرت عثمان وویل او بیا باقي دوه حضرت علی خاموشه پاتې شو. نو بیا حضرت عبدالرحمن هغوی د حضرت عبدالرحمن بن عوف نه دا لوز واخیسته چې په فیصله کولو کې هېڅ رعایت نه کوي. نو هغوی ورسره دا لوز وکړو. نو دا ټول کار حضرت عبدالرحمن بن عوف ته وسپارلی شو. حضرت عبدالرحمن بن عوف تر 3 ورځو پورې د مدینې هر کور ته تللی وو او د ښځو د سړو نه تپوس کړی چې د هغوی په رایې کې هغوی څه رایه ده چې کوم تن د خلافت هغوی د کم تن د خلافت په حق کې دي او ټول هم دا وایي چې هغوی ته د حضرت عثمان خلافت منظور دی. نو بیا هغوی د حضرت عثمان په حق کې خپله فیصله ورکړه او هغوی خلیفه شو. دا د حضرت مسلم موعود بیان دی د تاریخونو په حواله د تاریخ د مختلفو کتابونو په حواله. فتح الباری چې د صحیح بخاري شرح دای کې لیکلي دي چې حضرت طلحه حضرت عمر د حضرت عمر د وصیت په وخت حاضر نه و او دا ممکنه ده چې هغوی هغه وخت حاضر شوي چې کله حضرت عمر وفات شوي وو. دا هم ویل کېږي چې هغوی هغه وخت حاضر شوي چې کله مشاوره ختم شوې وو. او د یو روایت مطابق چې کم روایت زیات سم ګرځولی شوی دی هغه دا و چې هغوی د حضرت عثمان د بیعت نه پس حاضر شوي وو. بهرحال حضرت عثمان خلیفه منتخب شو او بیا د نظام په معمول راغلو. نو چې کله بیا حضرت عثمان شهید شو نو د ټول خلک د حضرت علی طرف ته د ټولو خلکو حضرت علی طرف ته منډه کړه او په دې کې د اصحابو نه علاوه تابعین هم شامل وو. ټولو دا وایي چې علی امیر المؤمنین دی. ان تر دې چې هغوی بیا د هغوی کور ته حاضر شو هغوی ورته وایي چې موږ ستاسو بیعت کوو خپل لاس مخکې کوئ ځکه چې تاسو د ټولو نه زیات حقداره یئ. نو په دې حضرت علی وفرمایل چې دا ستاسو کار نه دی دا د اصحاب بدر کار دی چې چا باره کې د بدر اصحاب راضي وي هغه به خلیفه وي. نو هغوی ټول د اصحاب بدر نو بیا هغه ټول اصحاب بدر د حضرت علی په خدمت کې حاضر شو. هغوی دا ورته عرض وکړو چې موږ تاسو نه زیات څوک د دې حقداره نه وینو تاسو خپل لاس را مخکې کړئ چې موږ ستاسو بیعت وکړو. نو هغوی فرمایل چې طلحه او زبیر چېرته دي؟ تاسو د ټولو نه مخکې د هغوی زباني بیعت حضرت طلحه کړی و او دستي بیعت حضرت سعد کړی و او چې حضرت علی دا ولیده نو هغوی جومات ته لاړ او په منبر باندې ودرېده او چې کوم د ټولو نه مخکې ته هغوی له راغلی و هغه چې بیعت کړی و هغه حضرت طلحه و.
او بیا دینه پس حضرت زبیر باقی صاحب هم د حضرت علی بیعت وکړو. د حضرت طلحه د زبیر د حضرت عائشې د حضرت علی بیعت کړی و یا نه د دې په ذکر کې حضرت مسلم موږ فرمایي دا ذکر هغوی خپل یو تقریر کې کړی و او چېرته چې دا ذکر دی د خواجه کمال الدین صاحب د ځینو اعتراضونو په جواب کې هغوی ذکر فرمایلی او دا انتهایي ضروري ذکر دی د دې بیانول ځکه زه حضرت فرمایي چې زه یې بیانوم. هغوی فرمایي حضرت مسلم چې طلحه او زبیر او حضرت عایشه چې بیعت نه کړی نو دې نه تاسو حجت مه جوړوئ، یعنې خالد صاحب ته وایي هغوی د خلافت انکار نه کولو بلکې د حضرت عثمان د قاتلانو سوال و. زه تاسو دا به مهم چې تاسو دا ویلي دي چې هغوی د حضرت علی بیعت نه کړی هغه غلط وایي. حضرت عایشې خو د خپلې غلطۍ اقرار کړی و او مدینې ته بیا هغوی تللي ولته هغوی هملته پاتې شو او طلحه او زبیر تر هغې نه وفات شوي تر څو چې هغوی بیعت نه کړی. او بیا یو څو حوالې لاندې لیکمه دا د خصائص کبرا د 2 جلد حواله ده. حاکم روایت کړی دی د عربي برخه د زو یا زه پرېږدم ترجمه به واورم. حاکم دا روایت کړی ثور بن مزدا ماته دا ویلو چې زه د جمل په ورځ د حضرت طلحه خوا نه تېرېدم هغوی د نظر په حالت کې وو. نو ایمان یې تپوس وکړو چې ته په کومه ډله کې یې؟ نو ما ورته د حضرت امیرالمؤمنین د علي په جماعت کې یم، دوی په ډلې کې یم. نو هغوی چې ښه ته خپل د لاس سره مخکې که زه ستا په لاس بیعت کوم او بیا هغوی زما په لاس بیعت وکړو او بیا وفات شو. او ایمان زه راغلم ما حضرت علي ته ټوله واقعه وویله. نو هغوی چې ورته نه وویلې چې الله اکبر د خدای پاک د رسول خبره څومره رښتیا ثابته شوه. خدای پاک همدا غوښتو چې طلحه زما د بیعت نه بغیر په جنت کې دی لاړ نه شي او هغوی په عشره مبشره کې شامل وو. او حضرت عایشې ته چې ځل د جمل د واقعې خبره ذکر وکړی شو نو هغوی وایي چې خلک د جمل د واقعې ذکر کوي نو چا ورته وایي چې اوجي نو د هغې ذکر دی. نو هغوی وایي چې کاش لکه څنګه چې هغه ورځ نور خلک ناست نو زه هم ناسته پاتې وم او د دغې خبرې ارزو زما په زړه کې د هغې نه ډېره زیاته ده چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره 10 بچي راوړی وی او په هغې کې د هر ماشوم د عبدالرحمن بن حارث بن هشام په شان دی وی. بیا مخکې چې کومه خبره ده هغه دا چې حضرت طلحه او زبیر عشره مبشره کې شامل وو، یعنې هغه 10 کسانو کې چې چا کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جنت بشارت ورکړی وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بشارت د رښتیا کېدل یقیني دي. او بیا هغوی د خروج نه توبه هم کړې وه، رجوع هم کړی او توبه هم کړې وه او دا حواله حضرت مسلم موعود ورکړې ده. د حضرت عثمان د شهادت د حضرت علي د بیعت او د جنګ جمل د تذکرې کې حضرت مسلم موعود فرمایي چې د قاتلانو ډله په مختلفو طرفونو کې خوره شوې وه او ځان د الزام بچ کولو لپاره هغوی په نورو باندې الزامونه لګول او چې کله هغوی خبر شو چې حضرت علي د مسلمانانو نه بیعت اخیستی دی نو هغوی ته د الزام لګولو ډېره ښه موقع میلاوه شوه او دا خبره سمه هم وه چې د حضرت علي نګیر چاپېره د حضرت عثمان د قاتلانو نه هم څه خلک راغونډ شوي وو او ځکه مخالفینو ته د منافقینو ته او مخالفینو ته د الزام لګولو ښه موقع ترلاسه شوه. نو دې کې چې کم خلک د مکې طرف ته تللي وو نو هغوی د عایشه پر دې خبره تیاره کړه چې هغوی د حضرت عثمان د قتل د بدل اخیستو لپاره د جهاد اعلان وکړي. نو هغوی د دغې خبرې اعلان وکړو او صحابه یې د خپل مدد لپاره راوغوښت کړه. حضرت طلحه او زبیر د حضرت علي بیعت په دغه شرط کړی و چې هغوی به د حضرت عثمان د قاتلانو نه زر تر زره بدل اخلي او هغوی چې د جلتۍ د تادۍ چې کوم معنی ګڼلي وو چې په کومه معنا هغوی پوه شوي وو هغوی دواړه نو هغه د حضرت علي په نظر کې د مصلحت خلاف و. د هغوی دا خیال و چې مخکې د ټولو صوبو انتظام دی وشي بیا به قاتلاتو نه د سزا ورکولو طرف ته
توجه کیږي ځکه چې مقدمه خبره دا ده چې د اسلام حفاظت دی وشي د قاتلانو په معاملې کې که لږ ناوخته شونه په دې کې څه حرج نشته او دغه شان د قاتلانو په تعین کې هم اختلاف وو کم خلک چې ډېر په خفګان ټولو کې مخکې رتلي له رسېدلي وو او په اسلام کې د تفریقې اندېښنې چا ظاهرولې د هغوی باره کې رتلي ته شک نه کېدو د تبه چې دا خلک د فساد بانیان دي او نورو خلکو په هغوی باندې شک کولو د دغه اختلاف په وجه طلحه او زبیر دا ګڼلي وو چې حضرت علي د خپل د لوز نه رستو کېږي لګیا دي نو او چونکې هغوی په دې شرط بیعت کړی وو او د هغه شرط د هغوی په خیال حضرت علي پوره نه کړو نو ځکه هغوی شرعاً ځان د دغه بیعت نه آزاد ګڼلو چې کله د حضرت عایشه اعلان هغوی ته ورسېدو نو هغوی په خپل هغې سره ملاو شو او بیا هغوی حضرت عایشې سره او د ټول بیا د بصرې طرف ته روان شو په بصرې کې ګورنر هم خلک منع کړه چې دوی سره به نه ملاویږي خو چې خلکو ته معلومه شوه چې طلحه او زبیر صرف په یو شرط حضرت علي بیعت کړی وو نو هغوی بیا اکثر خلک هغې سره شامل شو او چې کله حضرت علي د دغه لښکر نه خبر شو نو هغوی هم یو لښکر تیار کړو د بصرې طرف ته روان شو او بصرې ته چې هغوی ورسېدو نو هغوی یو تن حضرت عایشه او حضرت طلحه او زبیر طرف ته روان کړو او هغه تن ټولو نه مخکې حضرت عایشې په خدمت کې حاضر شو تپوس یې ترې وکړو چې ستاسو څه اراده ده نو هغوی ورته وویل چې زموږ اراده صرف د اصلاح ده او د هغې نه پس هغه تن طلحه او زبیر هم راوغوښتو هغوی نه یې تپوس وکړو چې تاسو هم دې لپاره جنګ غواړئ نو هغوی وویل چې دا چې کومه وجه م وکړله همدا وجه ده نو هغوی جواب ورکړو چې که ستاسو مقصد اصلاح دی نو د دې طریقه دا نه ده چې کومه تاسو خپله کړې ده او د دې نتیجه خو فساد دی دغه وخت د ملک حل داسې دی چې که یو تن تاسو وژنئ نو زرګاو به د هغې په تایید کې ودرېږي او د هغې مقابله کوي او که د هغې مقابله کوي نو نور به هم زیات خلک بیا د هغې مدد ته ودرېږي نو اصلاح دا ده چې مخکې د ملک د اتحاد په پړي وتړلی شي بیا د 100% له سزا ورکړی شي ګینې په دغه بدامنۍ کې چې له سزا ورکول به په ملک کې د نور فتنه جوړولو سبب شي حکومت مخکې قایم شي نو هغه به بیا سزا هم ورکوي نو چې هغوی دا خبره واورده نو دا وایي چې که د حضرت علي هم دا مرضي ده نو هغوی د راشي موږ هغې سره ملاوېدو لپاره تیار یو نو په دې هغه تن حضرت علي له اطلاع ورکړه او د دواړو د ډلو چې کوم غړي وو هغوی یو بل سره ملاو شو او دا فیصله وشوه چې جنګ کول سمه خبره نه ده صلح پکار ده او چې دا خبر سبایانو ته یعنې د عبدالله بن سبا چې کوم ډله وه د هغې خلکو ته او چې کوم د حضرت عثمان قاتلان وو هغوی ته ورسېده نو هغوی سخت هغې کې ناکاري خوره شوه او هغوی پټ د هغې یوه ډله د مشورې لپاره راغونډه شوه هغوی د مشورې نه پس هغوی دا فیصله وکړه چې مسلمانانو کې که صلح شوه دا به موږ لپاره سخت نقصاندې خبره وي ځکه چې موږ تر هغې پورې د حضرت عثمان د قتل د سزا نه بچ کېدی شو تر څو چې مسلمانان په خپلو کې په جنګ وي که صلح شوه او امن شو نو بیا به زموږ هېڅ ځای نه وي نو سیم هم کېدی شي نو صلح کېدو ته نه د پرېښودل پکار په دې کې حضرت علي هم راورسېده او د هغې د رسېدو په دویمه ورځ د هغوی او د حضرت زبیر ملاقات وشو او هغه وخت حضرت علي دا وفرمایل چې تاسو خو ما سره جنګ لپاره لښکر تیار کړی دی خو آیا د خدای پاک مخې ته وړاندې کولو لپاره هم تاسو څه بانه جوړه کړې ده څه وزر هم تیار کړی دی تاسو ولې په خپل لاس هغه اسلام تباه کولو پسې شوي چې چا د خدمت تاسو ډېر په محنت کړی دی آیا زه ستاسو ورور نه یم نو بیا څه وجه ده چې مخکې خو موږ به د یو بل وینه حرامه ګڼله خو اوس حلاله شوه که نوې څه خبره پیدا شوې نو بیا به هم که څه وجه پیدا شوې نو بیا هم څه خبره وه خو چې څه وجه نه ده پیدا شوې نو دا مقابله بیا ولې نو په دې حضرت طلحه ووایي هغوی هم د حضرت زبیر سره وو چې تاسو حضرت عثمان په قتل باندې خلک لمسولي دي خلک هم لمسولي دي چې هغې د حضرت عثمان ووژني حضرت علي وفرمایل چې زه د حضرت عثمان په قتل کې چې کم خلک شامل دي په هغې باندې لعنت وایم
بیا حضرت علی رضی الله عنه چې تا ته یاد نه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې قسم په خدای ته به د علی سره جنگ کې هغه به ته ظالم یې او دا چې زبر وره نه وي د خپل د لخر طرف ته واپس شو او دا قسم یې وکړو چې به حضرت علی سره بیخي جنگ نه کوي او دا اقرار وکاوه چې هغه په اجتهاد کې هغه غلطي شوی نه او چې کله دا خبره په لخر کې خوره شو نو ټول مطمئن شو چې به جنگ نه کیږي بلکې صلح وشي او چې کوم فسادیان مو هغه نقلار شو سخت او چې کله شپه شو نو هغه د صلح د ختمولو لپاره یو درولو لپاره د چل جوړ کو چې هغه کې سوچ د حضرت علی سره وو هغه حضرت عائشه رضی الله او د حضرت زبیر په لخر باندې د شی په وخت حمله وکړه او چې کوم خلک دغه په لخر کې وو د حضرت عائشه رضی الله او حضرت زبیر په لخر کې هغه د حضرت علی په لخر باندې شپه حمله وکړه نو نتیجه دا شو چې شور جوړ شو او دې کې هر ډله داخلو چې بل ډله دوکه ور کړل حالانکه دا صرف د سبایانو یو منسوبه و او چې کله جنگ شروع شو حضرت علی आवाज وکړ چې څوک د لار څخه د شیل د اطلاع ورکړي شاید چې دغه په ذریعه خدا پاک د فتنه لري کی نو د تایشي چې کوم او هغه مخکې کړی شو په دې نتیجه نورم خطرناک راوته مفسدانو چې دا وکړه چې زموږ تدبیر بیا الټ کیږي لګیا دي نو هغه د حضرت عائشه په اوخ باندې غشي وشتل شروع کړ نو حضرت عائشه په زور ول شروع کړ چې خلکا جنگ ختم کړي او خدای او د آخرت ورځ یاد کړي خو بیا هم مفسدان باز را نغله او برابر هغه دغه په اوخ باندې غشي وشته او د بصری خلک هم په دغه لخر سره وو چې کوم د زتایشي نګر چتر راغون شوی وو نو چې دا خبره ولید نو صف وسه شو او د مؤمنین دا ګستخی چې هغه ولید چې دغه پشن کې دا ګستخی کیږي نو دا هغه له ډېر سخت غوسه ورغله او هغه تور رو بسله او په لخر باندې چې کوم مخالف لخر هغه باندې حمله وکړه اوس دا حل وو چې د حضرت عائشه او د جنگ مرکز جوړ شوی و صحابه او ډېر لوی بادران دغه غیر چاپیر راغون وو او د یو پسبل وجل کېده خو هغه د چې کوم پړې واغې پرې نه کړو حضرت زبیر په جنگ شامل شوی نو ځکه چې هغه یو طرف ته شوی وو خو بیا یو ظالم سره هغه پسې ورغلو په دغه حال کې چې هغه مسکو ولا هغه شهید کړ حضرت الله ان د په میدان جنگ کې د مفسدانو د لاسه وجل شوی چې کله جنگ تیز شو نو چې دولت چې تر هغه به جنگ نه ختميږي تر څو چې حضرت عائشه تر مې لري نه کړی شي ځنه خلکو داغي د او په پرې کې او دغه کجاوي کوزکو پزماګه کې خدا بیا چرته د جنگ ختم شو نو دا واقع چې حضرت علی ولید نو د افغان دغه مخ سور شو خو دا هر څه چې شی و د دین بغیر سبل الله رب نو د جنگ په ختمېدو چې د جنگ ختمېدو نه پس چې کله په تولینو کې د تلها لاش ملو شو نو د سخت افسوس په کړو دغه ټول واقعیتو نه صفه ظاهري چې په دغه جنگ د صحابه هیڅ دخل نه و بلکې دا شرارت هم د عثمان د قاتلانو او دا چې د تلها او زبیر د حضرت علی په بیعت کې وفات شو ځکه چې هغه د خپل اراده نه رجوع کړو او د حضرت علی د مرسته هغه اقرارم کړو خو د زنو شرپسند د لاس هغه وجل شي نو حضرت علی هم دغه په قتلانو باندې لعنت ویلو د جنگ جمل حضرت الله د شهادت په ذکر کې حضرت مسلمو دی بل ځای کې فرمایي چې انبیا چې کله دنیا ته راځي نو دغه چې کم ابتدایي ورځې دی هي چې کوم خلکو ایمان راوړي هغه ډېر لوی ځل کیږي او هر مسلمان خبر دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت الله حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت سعد حضرت سید هغه خلک وو چې لوی ګڼل کېدو خو داوی د لوی ګڼل کېدو وجه دا نه و چې هغه ته آرام ځای میسر وو بلکې داوی د لوی ګڼل کېدو وجه دا و چې هغه د دین له خاطر نورو نه زیات تکلیفونه زغملي وو حضرت الله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس ژوند دی او چې کله د حضرت عثمان د شهادت په پس په مسلمانانو کې اختلاف پیدا شو او یوې ډلې دا وی چې د کوم خلکو چې حضرت عثمان شهید کړی دي نو موږ باغې نه بدل اخلو نو د هغه ډلې چې کوم مشران هغه حضرت زبیر او حضرت عائشه خو یو بل ډله و چې هغه دا وی چې په مسلمانانو کې تفریقه راغلی ده او خلک عمرکی خو په کار مخکې دا چې موږ د ټول مسلمانان مخکې راغون کړو چې د اسلام کم
شان دی او عظمت د هغه دی قائم شي. وروسته بیا به موږ خلکو نه بدل واخلو. او د دغه ډلې چې کوم مشر و هغه حضرت علي و. دا اختلاف دومره زیات شو چې حضرت طلحه، حضرت زبیر او حضرت عایشې د الزام ولګولو چې حضرت علي هغه خلکو له پناه ورکول غواړي چې حضرت عثمان وجلي دي، او حضرت علي دا الزام لګولو چې دې خلکو ته خپل ذاتي اغراض زیات مقدم دي او د اسلام فائدې د دې د نظر باندې نه ده. نو دا اختلاف د خپل انتهایی صورت ته رسېدلی او بیا یو بل سره دې جنګ هم شروع شو. داسې جنګ چې کمانې مشري حضرت عایشې کوله د خپل د لښکر. حضرت طلحه او حضرت زبیر هم په دغه جنګ کې شامل وو، لکه څنګه چې مخکې ذکر شو چې په شروع کې هغوی مخالفینو کې شامل وو. بیا حضرت زبیر خو د حضرت علي خبره واورېده او بیل شو او نورو هم صلح کول غوښته، خو مخالفین چې کوم وایي کې منافقین هم وو یا فتنه پردازي چې کوم خلک وو چې فتنه جوړه کړې وه. بهرحال دا دوه ډلې وې او دوی په جنګ کې شامل وو او په دواړو ډلو کې جنګ جاري و. نو یو صحابي حضرت طلحه له راغلو او ورته ویل چې طلحه ته یاد دی چې په فلاني موقع زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې طلحه یو وخت به داسې راځي چې ته په بیل لښکر کې اولیو په بیل لښکر کې اولیو په حق یو ته په غلطه یې. حضرت علي چې دا واورېده نو حضرت طلحه چې دا واورېده نو هغوی سترګې وغړېدې. هغوی وویل چې ما ته دا خبره رایاده شوه او بیا هغه وخت هغوی لښکر نه ووته او چې کله هغوی جنګ پرېښودو روانو نو دې لپاره چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبره پوره کړې شي، یو بدبخته انسان چې د حضرت علي د لښکر سپاهي و هغه شانه ورغلو او خنجر یې هغوی شهید کړ. حضرت علي په خپل ځای ناست و او چې کوم قاتل و د طلحه هغه په دې خل چې ما ته ډېر انعام میلاویږي په منډه راغلو ورته ویل چې امیرالمؤمنین ستاسو له زه د ستاسو د دښمن د مخکېدو خبر ورکوم. نو هغوی ورته چې کوم دښمن؟ نو هغوی امیرالمؤمنین ما طلحه ووژلو. نو حضرت علي ورته وفرمیل چې زه تا ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه دا زیری در کوم چې ته په دوزخ کې اچولی کېږي، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلی وو چې کله طلحه او زه ناست وو چې ای طلحه یو ځل به د حق او د انصاف له خاطره به ته ذلت برداشت کې او یو تن به ته وژني، خو خدای پاک به هغه په جهنم کې اچوي. په دغه جنګ کې حضرت علي او حضرت طلحه او حضرت زبیر د لښکر صفونه یو بل ته مخامخ ولاړو او حضرت طلحه خپل تایید کې دلایل ورکول بیانول. په دې دا خبره ده چې هغه صحابي هغوی ته د حدیث لا نو رعایت کړی او هغوی جنګ نو پرېښی. هغوی دلایل ورکول چې د حضرت علي د لښکر نه یو تن ورته ووایي چې یو ټونډې چوپ شه. د حضرت طلحه یو لاس بلکل شل و، هغې کار نه کولو. چې کله هغې ورته داسې خبرې وکړو نو حضرت طلحه ورته وفرمیل چې تا ما ته ټونډې خو ووایې خو دلته راته وایي چې چوپ شه او ټونډې خو ته خبره مې چې زما د لاس ټونډ شوی څنګه دی. د احد په جنګ کې چې کله د مسلمانانو شکست خوړو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره صرف 12 کسان پاتې شوي وو او د 3000 کافرانو لښکرو چې موږ نه چاپېره شوي وو، نو هغوی د څلورو طرف نه پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې غشې ویشتل شروع کړي وو. نو په دغه خیال چې که هغوی ووژلې شو نو ټول کار به ختم شي. هغه وخت د کافرانو د لښکر هر سپاهي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ طرف ته غشې ویشته په دغه خیال چې که دوی ووژلې شو نو ټول کار به ختم شي. نو هغه وخت ما خپل لاس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مخې ته کړی و او د کافرانو د لښکر ټول غشي زما په دغه لاس پرېوته، ان تر دې چې زما د لاس بیخي بېکاره شو او ټوند شو، خو ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مخې نه خپل لاس نه لرې کړی. د جنګ جمل په موقع یو بل ځای کې د طلحه ذکر د مسلمات فرمایي چې چا چې وایي چې هغه ټونډه ووژلې شو نو یو صحابي ووایي چا چې دا خبره اورېده نو هغې ورته وفرمیل چې کمبخته ته خبره مې چې هغه ټوند شوی څنګه و. د جنګ احد په موقع چې کله د یو غلطفهمۍ په وجه د صحابهو لښکر د جنګ د میدان نه وتښتېدو، کافرانو ته دا معلومه شوه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره صرف یو څو کسان په میدان کې پاتې دي، نو د 3000 کافرانو لښکر د څلورو طرفونو نه هغوی باندې راغلو او په سلونو کسانو پکې
تیراندازو پکې خپل قوانونو چت کړي وو د خپل دغه شو نشانه وي رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د مخ طرف ته نیولې و چې دغه شی په ولي او سورې دي کې هغه وخت هغه تن چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په د مخ حفاظت لپاره ودرېدلی وو هغه طلحه وو او طلحه خپل لاس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته کړو او کوم غشي هم چې پرېوتو نو هغه دغه په مخ په ځای د طلحه په لاس پرېوتو او داسې چې غشي او تیرونه د غشي پرېوتو نو د کم زخمونه وو او معمولی زخمونه نه وو او د زخمونو د کثرت په وجه د حضرت طلحه د لاس کم پلی ختم شوی او د هغې لاس مفلوجه شو او چاته چې تاسو په حقارت باندې ټونډې وایي نو د هغې ټونډې کېدل داسې یو نعمت دی چې زموږ کې هر یو تن د دغه برکت پسې زیږېږي او ربیع بن حراج روایت دی چې زه حضرت علي سره ناست وم چې عمران بن طلحه راغلو او حضرت علي ته سلام وکړو او حضرت علي هغې ته وویل چې مرحبا عمران بن طلحه مرحبا او ورته چې تاسو ماته مرحبا وایي نه کې تاسو زما پلار وجلی دی او مال هم اخیستی دی حضرت علي ورته وویل چې ستا مال خو په بیت المال کې بیل پروت دی سهار به خپل مال واخلې او په یو روایت کې راغلی دی چې هغوی فرمیل چې ما په خپل تصرف کې دا صرف دې لپاره ښه چې خلک دا وانخلي یو یې نسي او تر کومه پورې چې ستا دا خبره چې ما ستا پلار وجلی دی نو زه امید لرم چې زه او ستا پلار به په هغه خلکو کې یو چې چا باره کې خدای پاک فرمایلی دی چې ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین یعنې موږ د دې د زړونو نه به دا کینې ټولې وباسو هغوی به د یو بل رونه شي او په تختونو باندې به یو بل ته مخامخ ناست دي محمد انصاري د خپل پلار نه روایت کوي چې د جنګ جمل په ورځ ورته حضرت علي له راغلو او دا ورته وویل چې د طلحه قاتل له د راتلو اجازت ورکوي راوي وایي چې ما حضرت علي واورېده چې هغوی وایي چې دغه قاتل له د دوزخ خبر واوروه او حضرت طلحه چې کله شهید شو نو حضرت علي د هغې مقتول هغوی ولیده چې هغوی قتل شوي دي نو هغوی د هغې د مخ نه خاورې په لاس لرې کول شروع کړي دا وفرمیل چې یا ابو محمد دا خبره په ما باندې ډېره ګرانه ده چې زه تا د اسمان د دغه ستورو د لاندې داسې په خاورو کې وګورم او بیا زه د خدای پاک مخې ته د خپلو د عیبونو د غمونو فریاد کوم حضرت علي دا وفرمیل او بیا مې د حضرت طلحه لپاره د رحمت دعا وکړه او دا یې وایي چې کاش زه د دغه ورځې نه 20 کاله مخکې مړ شوی وی حضرت علي او د هغې ملګرو ډېر ژړلي وو او حضرت علي یو ځل یو تن اورېدلی و چې هغې دا شعر ویلو چې مطلب یې دا چې یو داسې زلمی و چې د دولتمندۍ او د غنا په حالت کې هغه خلکو سره به ملګرو سره به یو ځای اوسېده او د محتاجۍ په وخت به هغې یو طرف ته شو نو حضرت علي چې دا شعر واورېد نو هغوی فرمیل چې دا خو ابو محمد طلحه بن عبید الله و هغوی د دغه شعر مصداق دی خدای پاک دی په هغې باندې رحم وکړي نو دلته حضور فرمایي چې د هغې ذکر ختم شو او حضور فرمایي چې اوس چې کوم حالات دي د نن سبا د هغې باره کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو اقتباس به مو ووایم په یو موقع هغوی د مفتي صاحب فرمایلي و چې خپل کورونه روښانه ساتئ او نن سبا کورونو کې د طاعون ورځې دي نو ښه صفایي پکار ده جامې هم سوتره ساتل پکار دي او نن سبا ورځې ډېرې سختې دي هوا هم زهرناکه ده صفایي ساتل سنت دی او په قرآن کې هم لیکلي چې وثیابک فطهر والرجز فاهجر په یو موقع هغوی فرمیل چې هغه خلک چې چا په ښارونو کې او په کلیو کې طاعون ډېر سخت خور شوی دی نو هغوی د نورو زیونو ته نه ځي خپل کورونه د صفا ساتي او ګرم د ساتي او چې کوم ضروري د حفظ ما تقدم تدابیر دی هغې باندې عمل کوي او د ټولو نظر لویه خبره ده چې هغې د رښتونې توبه وکړي پاک تبدیلي دې وکړي خدای پاک سره رسول الله وکړي د شپې د پاسې او په تهجد کې د دعاګانې کوي بیا هغوی فرمیل چې خپل د حالت رښتونې تبدیلي چې کومه ده به د خدای پاک د دغه عذاب نه تاسو بچ کوي و لنعم ما قیل خدای پاک دې هر احمدي له دې توفیق ورکړي چې په دغه ورځو کې دې په خاص طور په دعاګانو باندې زور کې د حکومت په هدایت د عمل هم کوي کورونه د صفا ساتي هوا کې چې کوم
جراثیم د هم صفای پکار ده ډیټول او غیره سپری کول پکار دي ملاویږي خدای پاک دې په ټولو باندې فضل فرمي او رحم فرمي بهرحال په خاص طور په دغه ورځو کې په دعاګانو باندې خاص ضرورت کوي خدای پاک دې ټول دې توفیق ورکړي اللہ تعالی ہر احمدی کو توفیق دے کہ وہ ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں پر زور دے حکومت کی ہدایات پر عمل بھی کریں گھروں کو بھی صاف رکھیں دھونی بھی دینی چاہیے ڈیٹول وغیرہ کے سپرے بھی کرتے رہیں وہ مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے اور رحم فرمائے بہرحال خاص طور پر ان دنوں میں دعاؤں پر خاص زور دیں اللہ سب کو اس کی توفیق دے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر